आयत नंबर 74 पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। सुम्मा क़सत ब्यासख्वल क़ुलूबुकुम ज़ुलुनस्तासो मिन बादि ज़ालिका पसददेना पहिया पशुदा कल हिजारते पशान दगटो औ अशद्दो कसवा या ज्यादा देना सा। व इन्न मिनल हिजारते ओ बेशका बादे दगटुना लमा हम हादे यतफज्जरो चिरा बहिगे मिनहु दाइना अल अनहारो वले। व इन्नहु बेशका मिन्हा बादे दगटुना लमा हम हादे यशक्कु चिउचुए पयखरुजु पसराउजी मिनहुल माउ दाइना उबो। व इन्न मिन्हा बेशका बादे दगटुना लमा हम हादे यहबितु चिरगड़े मिन खश्यतिल्लाहि दयरेद अल्लाहना वमल्लाहु नदल्ला बिगाफिलिन खबरा अम्मा दावसना तामलून चितासे कवे। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। पदे आयते करीमा के अल्लाह पाक यौबल मरज द यहूदो द मशारानो जिक्र की च आगा द ज़ला सखवाले ने ज़ला सखवाले और वर्तवी च तासो अजीबे गोरा अल्लाह पाक दर तमड़े राजम देखो कातिल ये दर तोखो पखपल स्तरगुम ओलिदो पकार खुदाव चिजड़ुनम नरम शवेवे नरम केदल हो सके दागी नूर सक्षु नो पदी के द यहूद यो बल खबासत जिक्र की चागद जड़ा सखवाले दे और उलमा लिखी चागा मुंगो तासु तमरान कल शेवरे द जड़ा सखवाले। सुम्मा कसत ब्यासख्वल कुलूबुकुम ज़ुलुनस्तासो मिन बादि ज़ालिका पसददेना पस दसना दामन अल्लाह राजम दे को कातिल ये दर तोखो द देवा की न पस दाजलुनम नूरम सक्षु फहिया पसुदा कल हिजारते पशान दगटो औ अशद्दु कसवा या ज्याद देनम सख्तो। अल्लाह पाक दलतवी च ददी दाजलुन द गटो गंते सक्षु गटना वी दीनम सक्षु और उलमावी दलता अल्लाह गट याद कड़ले उस पन याद न कड़ला उस पन पऊर सर विली कीगी हो गट न विली कीगी दा दुमरा सख जुड़ुनु वाले दी च ददी दी जुड़ुनु की नरमी नाराजी खान और द्री किस्म जुड़ुन दी यौ च कला वी कुरान वौरी कुरान नी पजड़े दुमरा असर उशी च दागे असर पस्तर गुखकारशी उबते रोबईगी यानी ओह के द्वेम आगे जड़ दे च आगो द कुरान ना असर वाखली दुमरा असर वाखली चिस्तरगु की उख के राशि खोरो न बईगी और द्रेम आगा च जड़ा असर वाखली
خدا اثر یې دونه کمزوري چې سترګو باندې ښکاره نشي، یعنې سترګو کې وښکاره نشي. نو ګوره وانه بشکا من الحجارت بعد د غټونه لما خامخا هغه دی یتفجرو چرا بهیږي منه داینا لنهارو نهرونه ولې بعضې غټې داسري الله دې ولې رواني کړي. وان منها او بشکا بعضې د دې غټونه لما خامخا هغه دی یشککو چې وچوي فیخرجو پس راوزی منه الماء داغی نوبو بعضی اوچوی لگی اوبتی روزی لکچینا. وَإِنَّ مِنْهَا او بیشکا بعضی دگٹونا لما خمها خاردی یحبتو چرعڑی من خشیت اللہ دیرید اللہ نام. بعضی پا دی غرونو کې داسې ګټي چې تبا غر ته اکثر څوک تلي کنه داسې کلار شي په خپل باندې ګټه را روان شي دا د الله د یری نه وی را راغلی وی ګټو کې الله پاک دومره یعنی پکې د یری هغه ماده اخیرا چې د چانه اوبه راوځي د چانه چینه راوځي څوک د الله د یری نه رغړي. خو انسانانو تاسو د دې ګټو هم سخت زړونی او دې ځای کې درې قسمه ګټې یې یاد کړلې. علماو لیکلي دي چې د دې نه یو هغه ګټه چې نهرونه ترې رواني وي بعض علما داسې چې هغې نه الله پاک د دین چینی روانې کړي لکه مثال د اکوړي مدرسې چې چا بنیاد خیرې څومره په لکونو علما ته فارغ شي. دویم هغه علما چې هغې نه الله پاک لږه درجه کې د دین کار اخلي نو هغې په یخرج منه الماء د هغې نه اوبه راوځي. وان منها لما یهبط من خشیة الله بعض علما داسي چې هغې صرف د الله پاک عبادت کی یهبط من خشیة الله الله ته هر وخت په عبادت او سجدو کی یا وی د دې ړومبینه مراد چې د کمې ګټې نه اوبه ډېرې په کثرت سره روزي د دې نه مراد انبیا دي چې د انبیاو فیض الله په ټوله دنیا کې فري. د دویم نه مراد اولیاء الله دي چې د هغې فیض په انبیاو پسې او د دې دریم نه چې د الله د یری نرغړي هغه ګټه وي د دې نه مراد عوامو زړونه دي عوام مراد دي. دې ځای کې اوس د زړه سخواله علما وی چې دا راضي پس سره د زړه سخواله دا پس سره راضي. نمبر 1 په ګناه سره کم کس چې د الله نافرمانی او ګناهونه کی د زړه وسختی. دویم په غفلت سره چې د الله ذکر نکی بس. دریم ډېرې خبرې کی خدا خبرې د پیدې خبرې اړو کی نه فضولیات لهو و لغب خبرې کی. اوس د پیدې خبره سره او بے پیدې خبر اسه مثالن درته په دې لار باندې یو سبزی والا یعنی گاڑی والا روان او هغه وی چې ټماټر په 60 روپے کیلو مثال دا ټماټر په 60 روپے کیلو دا د پیدې خبره ده. او کوس هغه وی چې د جمعات لیک دا رنگ خړ ور کړی وینو خبره اوس دا به پیدې خبره ده. د دې سره سکار دی او مونږ ټول ورځ په دې کې لګیایو پلان کې کور غټ جوړ کو نری جوړ کو ټیلې هغه زین ورو ټیلې دې زین ورو استاد وینو کړ دې زما غنه دې دا هغه دونه تنهالي دا ټول په ذلیات خبرې په دې کثرت کلام سره په زړونو کې سخواله راځي په دې سره په زړونو کې سخواله راځي بل په ډېر خوراک سره او ماشاءالله خوراک هم بالکل نکو مخکې به خلکو د غټېدو لپاره دوایي خوړله او اوسو د نری کېدو لپاره دوایانې خوري.
ډیر خوراک سره زړه کې صفوالی راځي. کثرت النوم، په ډیر خوب سره، په ډیر خوب سره. هغه یو دغه خبره وي د اوسني ځوانان وي شعر به پاسه چې پاسه چی اوس کوي چی به اوس کی شعر صاحب باغ دی بیا وتښي. نو په ډیر خوب سره په زړه کې سخوالی راځي. او بل په دې ډیر تعلقاتو سره هر چا سره جی جان په خیر آلی بس ټول ورځ خلکو سره خلق مل دې سره په زړه کې سخوالی راځي. او دا ټولې خبرې چې موږ ذکر کړې دا موږ کې ماشاءالله یو هم نشته دی. د دې وجې نه د دې نه ځان ساتل پکار دی. اوس او بل حدیث کې راځي فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب. دا الله د ذکر نه بغیر کثرت کلام دا په زړه کې سخوالی راولي. او بیا وی ابعد الناس، الله پاک نه د ټولو نه لري هغه خلق دي چې هغې کې سي من الله قلب القاسي، چې د هغه زړه سخت دي سخت. دا د خدای نه په مخلوقاتو کې ډېر لري دی. اوس بل حدیث کې راځي محبوب علیہ السلام فرمایي اربع من الشقاء، سلور نه انسان کې وی دا د بدبختۍ نه هیری. لومبی دموع العین، د سترګو اوچوالی چې د الله د یری نه ته چرته په کلونو اوښکه نه راځي. دویم قساوة القلب، د زړه سخوالی او اوچوالی. دریم طول العمل، لوی لوی امیدونه د دنیا لوی لوی امیدونه تړي. بابا وی پلان کې سره مې د اجارې سټام ولیکو الکه سونه دی موده پکې ولیکلا ویره یو 300 کاله مې ولیکو او عمر هم سل کالی. طول العمل لوی لوی امیدونه. او سلورم حرص الدنیا، د دنیا ناروا محبت او حرس، حلال او حرام تمیز نه، سار او ماښام او شپه نه، بس دنیا ډیره کا وګټه. حرص الدنیا دا سلور نخی چې چا کې محبوب علیہ السلام فرمائی دا د بدبختی نخی دی. اربع من الشقاء، دموع العین، د سترګو چوالی، د زړه سخوالی، لوی لوی امیدونه، د دنیا حرس. اوس دا زړه به نرمیږي پسو، زړونه هم سخت دي خو نرمیدو لپاره هم څه پکار دي که نه. نو هغه هم په حدیث کې راځي د زړونو د نرمیدلو دپاره نمبر 1 ذکر الله، د خدای ذکر ډیر ډیر کول. د خدای ذکر ډیر ډیر کول. او کم محفلونو کې د الله ذکر کیږي هلته کېناستل. فضایل ذکر کې، فضایل اعمال کې د ذکر پورا باب شیخ زکریا رحمت الله علیه ذکر کړی دی او د دنیا احادیث یې راوړي دي. دا ذکر که په یو ځای انسان کې دا سب بدعت او نوی طریقه نه ده، خو کم سیز چې مونږ لیدلی نه دی نو بلا احادیث فضائل اعمال کې شیخ زکریا رحمت الله علیه ذکر کړی. او داسې ذکر کوي چې خلک درته مجنون وای. نو یو کس هغه ځای ګوټ کې ناست دی او چپ ذکر کی نو دته څوک مجنون وای؟ مجنون به ورته هغه وي چې په تیزه ذکر کوي. او بل د خدای کور دا خدای د دې لپاره چې د الله نوم پکې واغستی شي. او بعضې خلکو ته تکلیف هم پدې چې دا د خدای ذکر وي ولې په مسجد کې کی. د دې وجې نه کم ځایونو کې چې د الله د ذکر محفلونو په هغې کې ناسته پکاري په دې سره زړونه نرمیږي نرمیږي. نو د الله په ذکر سره زړه نرمیږي. دویم
د مرګ یادولو سره د مرګو یادولو سره محبوب علیہ السلام فرمائی انی نهیتکم عن زیارت القبور الا فزروها ما تاسو د قبرونو د زیارتونو نه منع کړی وې خو اوس ورته ځکه دا د قبر زیارت کول دا د انسان زړه کې نرمي راولي او مرګ انسان ته یاد نو قبرونو ته تلل او مرګ یادول دې سرم د انسان سکیږي زړه نرمیږي د بابا قبر لړ شي یاره زما پلار سونه زورور سړی و هغه هم لاړو زه به هم لاړ شم اولاد به هم ځي انبیا یعنې وی پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه په پناه یې ورانه نه شوه دا دنیا شاید چې دا دلته کم ناست وو مثال به ورې ځکه چا پکې 100 کاله عمري 100 کاله پس به دا ټول نه د دې وجې نه مرګ یادول مقبره ته کم از کم کله نا کله تلل دې دپاره چې دا زړونه م نرم شي او بل په تلاوت د قرآن سره تلاوتو د قرآن سره دا زړه نرمیږي دا زړه نرمیږي یو صحابي محبوب علیه السلام ته وویل زړه مې ډېر سخت دی محبوب علیه السلام ورته وی چې کوم غریب کس هغه باندې خوراک کوه دویم د یتیم په سر باندې لاس کړه د دوو خصلتونو دې سره به ستا زړه نرم شي او بل د جنازې د کټ سره سره تلل دې سره هم زړه نرمیږي دې سره هم زړه نرمیږي او بل د چا تپوس څوک بیمار دي د هغه تپوس لتلل هغه ته وګورو نو موږ ته عبرت والو دا بیماری چې په ده راتلی شي نو دا په ما هم راتلی شي زما بدن د اوسپنې نه دی او نه د ګټې دی دا کم غوښې نه بدن د ده دی زما هم دی نو کم بیماری چې په ده راتلی شي هغه په ما هم راتلی شي نو دې څیزونو سره زړه څه کېږي نرمیږي ها نو وان من الحجارة بشکا بعضې د ګټونه لما همها خاغ دی یتفجرو چې را بهیږي منه الانهار د اینا نهرونه اوس بعض خلق یعنی معتزله اعتراض کی دیزے کی چې ګټي څنګه یریږي د الله نه من خشیت الله دا هو اسی الله پاک ویلي که پرس کدي ګټو کې عقل وی نو دین با مثال د الله د یری برار غړي دی ګټه کې هو یری مری نشته دی نو نه مفسرین لیکلي دي د انسان او د جناتو علاوه څومره جمادات دي او څومره بې هیڅ څیزونه دي په دې کې الله پاک یو شعور اهره دي ته خوشحالي خفګان بغض او یعنی چا سره محبت د دې ادراک الله پاک دي ته کی او بلا مثالونه ذکر کړی دي لکه محبوب علیہ السلام دغه کې راځي 15 سپاره کې التم الله پاک و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم و ام من شیء په پوره دنیا کې داسې یو څیز نشته الا یسبح بحمده الله پاک وی دا زما تسبیح بیانی ولکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو د دې په تسبیح او ذکر نه پوهیږئ دا ډیکس دی دام د الله ذکر کی دا سیز دی دام د الله ذکر کی دا دیوال دی دام د الله ذکر کی خو مونږ پې نه پوهیږو محبوب علیہ السلام فرمائی وَإِنِّي لَأَعْرِفُ حجرن بمکتا ویزا آغا گٹ پا مکہ کی اسم پیجنم کانا یسلم علیا چی دخ کے گٹی با سلام کو پا ما باندے قبل ان اباسا مخ کی دنبوتنا وَإِنِّي لَأَعْرِفُ الْآن پا مکہ کی یو گٹ زا اسم پیجنم چی ما تا اللہ لا نبوت نو را کرے بے پا ما سلام کو چی السلام علیک یا رسول اللہ نو گٹی و پا نبی علیہ السلام باندې سلام کو او محبوب علیہ السلام یو پیرو فرمایل چې داغر د احد نه دی داسې په داغر د احد چې دی هذا جبل
یحبنا ونحبه. دا د احد غر چې دا مونږ سره محبت کی او مونږ د احد غر سره محبت. نو ګوره په غر کې ګټي او په ګټو کې الله پاک ادراک د محبت هو چې محبوب علیہ السلام سره به محبت کو. او بل حدیث کې راځي یو پیرا محبوب علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ او غر باندې او نبی علیہ السلام مو غر باندې رکیدل یعنی زلزلہ انت پراله محبوب علیہ السلام ورتوی اهدا یعنی اسکن ادریگا فما علیکا الا نبی او صدیق او شہید. اے پتا باندې یو پیغمبر دے یو در باندې صدیق دے او شہیدان بلکہ تا باندې یو شہید دے یا دو شہیدان. نو محبوب علیہ السلام غر ته خبرې وکړلې هغې کې ادراکو ادریدو. محبوب علیہ السلام با مسجد نبوی کې چې کله لا منبر نو جوړو نو د کجوري اوچته نه وه هغې ته به داسې ډډه والې وه او خطبه به یې ورکوله. چې کله منبر جوړ کو نو محبوب علیہ السلام په منبر باندې کېناستو چې کله خطبې ته ودرېدو حنت کهنین الصبی او مسجد کې د ماشومانو غونټې د جړه आवाज شو ټولو قتل ماشوم نشته جړه شته. محبوب علیہ السلام چې خطبه ختمه کړه هغه ونې نه داسې لاس چاپېره کو هغې بیا جړه بس کړله. وی منبر جوړ شو محبوب علیہ السلام به ما ته ډډه واله هغه ډډې چې کم برکت و ما سره به د محبوب علیہ السلام یعنی شا مبارکه لګېدله اگر سره اوس نه لګي نو ځکه یې جړل صحابو ټولو جړه اورېدله. نو دا یعنی په هر سیس کې الله پاک یو ادراک ایښی دی خو مونږ پې پوهېږو نه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. نو وان من الحجارة او بشکا بعضې د ګټونه لما همها هغه دی یتفجرو چې را بهیږي منه د هغې الانهارو نهرونه. وان منها او بشکا بعضې د ګټونه لما همها هغه دی یشککو چې وچوي فیخرجو پس راوځي منه الماء د هغې نه اوبه. وَإِنَّ مِنْهَا وَبِشَكَّا بَعْضِ دَغَټُنَا لَمَا هَمَهَا خَاغَدِ يَهْبِطُ چِرَاړي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ د یری د الله نه. او بعضې وي چې بعضې خلک داسې دي چې الله ته دومره جاړي چې د سترګو نه اوښکې بهیږي. بعضې سترګې لمدېږي او بعضې په الله ته په سجدو باندې پراته. اوس اتیره د کربوغه شریف واټ نمخ کې الته یو عالم دینو سید پیر مختار الدین شاه صاحب اتیره اوس وفاتو. اغزوی یې وی چې زما د والد محترم نه 55 سال کې 55 سال ډېره لویه موده 55 سال کې ته یو ورځ تهجد نه دی پاتې شوی که بیماری کې او که صحت کې دی 56 سال کې. ها او 55 سال کې داسې یو ورځ نشته دی چې هغه الله ته د ماشومانو غوندې جړلي دي. وی چې جړل به وی مونږ به د هغه په جړه باندې راپاڅېدل. او استاد محترم سید الرحمن صاحب او کوړی مدرسه کې شیخ الحدیث ته د دیر باباجي زوی دی. هغه وی چې 2:30 بجې یا 2 بجې دیر باباجي عمر دی 87 سال عمر یې دی. په دې عمر کې زوی چې پاسم باباجي په مصلی باندې د 82 سال په عمر کې تهجد ته ولاړی په مصلی باندې. نو هغه به مونږ ته راسې ګپ لګو وی ما ته څه نه راځي خدا چې په ما باندې څومره نظر دی وی دا بابا د شپې ما ته دعاګانې کوي دا بابا ما ته د شپې وی دعاګانې کوي. نو داسې خلک هم شته دی چې د 82 سال عمر دی او بیا هم الله ته په تهجد وچاړي. الله دې دا مونږ ته نصیب کړي. نو وما الله
ندی اللہ بغافلنا خبرا اما دا سنا تعملون چی تاسو کوي ثم قصد بیا سخشول قلوبکم زون استاسو من بعد ذالکا پس د دی واقعنا فهیا پس شدا کل حجارت پشان د غټو او شد کسوایا زیاد د دین سختو و ان من الحجارت او بشک آباد د غټونا لما هم خادی تفجروا چرا بهیږي منه الانهار داینا نهرنا و ان منها بشک آباد د غټونا لما هم خادی شک کو چوچوي پيخرجوا پسراوزي منه الماء داینا وبو وان منها بشك آبادی د غټونا لما هم خاردی يهبطو چرړی من خشیت الله د يرد الله نا وما الله ند الا بغافلنا خبر اما دا سنا تعملون چتاسو کوي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين